وفرجه وغسل ما يصيب من المرأة. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقاع الماء في ثوبه. كم زيادة؟ غسل المني وفركه ذلك. باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. ليه هولك؟ हैरान बड़े मजेदार दुकान में बनाते सबसे बड़ा इबारत शुरू कर गया صحابة يعني امتداد وبدر كبا رسول الله مبارك حديث قدر كذا صار بدر كبا ده پیغمبر مبارك عصمت كذا او ده رسول الله مبارك خاتم استاد بدر كذا تصبح ده يا جماعه انا اخويا يو سړی نو بیل دا تاسو کوی خدای برابر نشي نو آیا د حدیث کتابونه څنګه دا شروع کې د تجاوز نه شروع terus aku lihat itu bar-bar memang tak boleh kita ada berana le, terang dah hari tu lah le, nol masuk kita. Itu mami di khudai. Dah masalah mami dia temani mutali, biar datang. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi bani, atau Rajih atau Ahmad bin Hanbal dari masyhur, cuma itu aja. Jadi Ahmad bin Hanbal Syafi'i sebenarnya bani bandi. और राजिह قول अहमद इब्न हंबल नाली हिमनी वाहिर मादा तवीलु पर इत्तिफाक द वदी वदी नजसा दा मेविलु कि मजी नजसा पर इत्तिफाक करो और पर तिरमिजी की मेरा हुक्म द तदहीर ला गई हुई वल बला हिमनी ला नो वदी द इमाम शाफी बियावे दईब ला और यो قول राजिह द अहमद द मذहब वसत हिमनी वाहिर او زمونږ او مالک سے پر یو قول د احمد مونږ لري باندې نجاسه دا د دلیل سره هغه یو ډېر کمزوري دلیل دا اصل د انبیاء ما څه جواب کړو دا خو د انبیاء په باندې کې خبره نه کوم د امت د منی یادو او کته اصل د انبیاء دا نو اصل د فرعون او د ابو جهل او د کافرانو دویمه سوا دویم د هغه د عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس قوله المني بمنزلة المخاط الملك البلد وأمته عنك ولو بإذخار دادان لري کاغر کپا داغه باندې ونی وسرګړي وبګایا او بل دې راځي کو تو افرق المنيا من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرق دې دلیل بیا زموږ د مالک په منځ کې فرق دی مالک کوئی نجاسه ده خو حکم یې په کل حال غسل دی که کوچي کلم دی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې که کوچي او ذات الجسدی نو فرق او کافی کې ویرا فرق هغه څه مګر چې جسد ختم شي کسر نه خاطر رواني پاتې شي پروا نشته او جسد ختم شي او کوي لطفه نو بیا غسل دا ماده ته دا هر نجاست دا حکم دی پجامه دې سوره پرته ده او کوچه ده او دې وګړې او سرلې او ختم شي خیر دې کا بران پاتې پروا نشته او کنا لمدای نو وی زموږ باندې یاد دې خبره او ترمذی کې بدته ان شاء الله ولذي دیانن راځي صباح چې د نجاست غلیظه مقدار څومره ده کم د درهمنا معفوظ زیاد د درهمنا غیر معفوظ درهم کم کړي که زیات کړي روانه ده خبره لکه سبا راځم نو زما دلایل شو عائشه صدیقه روایت ما ویلو كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا فلا تطبيق له
چې کوم روایت کې د فرض ذکر دی هغه د محمولو ما په یابسه هغه روایت کې د رسول الله مبارک د ام المؤمنین هغه مېلمه شوی او په اختلاف اعلان او صادرې په حکم کې په پکړو ترمذی کې لري او عائشہ صدیقہ وی چې لما افسد علينا صوبنا كنت أفرق المنية من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الدليل ما سجواب درته يا محمول لفكر ده فمالك ربك فمكوا هذا بكل حال إذا نصر قائل ما سوى درته كما يوماني لتي ذات الجسد يا بسي سموي ذات الجسد لك دبلي فردوك باندي أو كوشي نذوق إنكار نكو أو ذات تعويل ذان لكم حديث كريم كنت أفرق المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأفرق إذا كان يابسا أو أفرق وأغسله إذا كان رطبا أو قديم عملت ولو بإصغرة لكن دوما من كلمة يو خدا چې مولانا لري کدي وخت کې نو وجود لګندای بیا به رسول دې او یا دلینا متاشي اذا وجود لري کې چې وچینو سبیا دې اندر د وطن ختم چې معمولی به وګاره خبر واخلاص شي وربیا باندې حدیث نو معلوم دمخ کې د مولانا سره وبه قال حدثنا البخاري رحمة الله عليه ميلان مسلك امام ابو حنيفه رحمة الله عليه هذه وزيوي قصد المني وفرقه دعاء الاول الكلام لو غسل فكم حالة رواية شرط بري فرق واحد وغسل ما يصيب من المرأة او غسل غسل كتاب دخل نولي دخل الرطوبة أو مزيدة أو نجاسة أبين بس مولانا یو خبره ده نام دی واه کتاب کې نه کتاب د مان مور چې دوی معنی طاهره لګور ډیره مزیدار خبره ده ته دوی شافعي صاحب او احمد چې معنی سره او فرق پکې او قضات طاهره ده اړو وینځلو د مجد نشتا نو دا څه بسې کې معنی و چې مزي و وسره دي باندې چې جما کوي نو مزي مخکې خامخا راوځي لازمان چې مزي ونه دي اشتهار راځي چې اشتهار نشي نو اندام کې سلبیات او کلکواله راځي نو جما به څنګه کوي نو داسې به څنګه کې ته جما کې او یا په خوب کې شیطان سره لوبې جنګي او یا په ویخه او تانه دې مزي ونزي نو دې معنی سره خامخا شي مخلوق دی وایي مزي مناجسه او په نجاست او په طهارت کې بیا ما ویلو چې نتیجه تابع ده چا ویل کا دا مسیر ده خود مسر د څنګه وکړه دا پاکه دا مخلوق ده نه مزي سره پاکه و د څنګه په کوم کتاب کې و د پاکه وې سوچ دې کړو کنه دا اثر ته ما یو خپل خبره کړې چې درې کاڼي ځکه د درې کاڼو دا دلیل ما سره راغی چې په د اسمان دي لدینو کارونه سو دي لکه دوا یو قول او یو غایب دا چې بس کې غایب د لذي او قول د دیو لذي نو د دې کار بیا د کار کیږي ځکه قول او قول او مجيء استعمال انت ما خبر کړو کنه دا څنګه دلته درته ما چې جنابت کې او د شپې شیطان سره ګرځا یې پروت ګرځا ټول کړی نو لازم بدن مزي ودلی دا مخلوق د منی د مزي سره په کته منی د پاکه مې مزي سره مخلوق ده څنګه په سره باندې پاکه ځو سره پاکه شاه نو غسل منی سره فرق لفظ لگاو فرق یو لگاو ځکه چې یا بسای او بیا غسل ما یصيب من المرأه ورپسې شاه نو دې سوي عبدان دې شوی یو دنه بابا يزيد عبد الله بن مبارك منادي ابن ميمون بن الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة ولكن أصلت جنابتنا جدك ثوبين النبي عليه السلام فيخرج إلى الصلاة وإن الرقاع ما يدوال له بقول ثوبك لو كبيا بنور كوچ ابن شي پرواني طرف دلیل دا زمون دلیل شو اداري من زلیدا تاسو پیږئ او ما القرآن آیت درته ویلو من ماء مهین میں درته ویلو القرآن آیت ویلو من ماء مهین او بل میرا تصویلو مولانا سیوا بل ماوی قیاس چې باول
موجب د حدث اصغر دی او نجس دی مزی او ودی موجب د حدث اصغر د څه دی نجس نو مانی موجب د حدث اکبر د طریق دوله بنجس شي دا څه ان شاء الله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن المسبي يشرب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. عائشة سے نقول هذا منزل شو كذا يجي دليل او دا فرق سره استعارض نظری اب په یو حال محمول کوم چې یا بسا دې ملي کې دې نو دا په بل حال محمول کوم دینه بل خبره سماجو مشوا هغه دا چې دا خدمت پر قانون قضا کوي بند سماجو مشوا کدا صوبل اندای توبین درا او خیر پروانی توصیه دل پکې شرط نه دی باب اذا غسل الجنابه او غيرها اذا حيض بنا فلم يذهب اثره وجود من غسل مصدر تدخا تبينزل واثر كوچ نمشي وصوب لمدي انا غلط امام بخاري سره کدا نجاست پر صوب کوینزل او دا كوچ نینو پکې مسکول شي ورپسې شاه. وبه قال حدثنا سليم موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. ثم أراه فيه ما بلد مني لرا فصوبك مني دولا كتاب أولى ودهون بدل بقعة من دوالده يا بقعة لا بدل بقعة من بقعة مشوى لا بقعة من دوالده من بكيري دو فرقسيشا. باب أبواب الذكر هذا تروج إلى إمام بخاري رحمة الله عليه تبادل النجاسات ذكر كي لكن مني شوى مزي شوى والكتاب الوضوء سے مناسبت واضح عليه وسبوال ذكر مناسبت واضح عليه إذا نجاسات تھی مجھے حدث کے دا ظاہر کا وضو کے مجھے حدث ظاہر ہے نجاست ہم ظاہر کا نو ابواب دا ابل و دا دواب و غنم و مرابل لحاظہ حکم دے لیکن ماتا تو دمیری کہ ابواب دا غیر ما یوکر رحمه بالاتفاق نجاس تھی او ابواب دا ما یوکر رحمه سجرے زمون کو دا شافعی سے پلید نجاس تھی او دا احمد او دا مالک پلید باندے ظاہر دی او دا امام بخاری میلان مسلک دا امام مالک او دا احمد ابن حنبل تا دی ورپسې شاه. باب ابواب الابل والدواب. په تفسیر د ابلو دی نو موږ ما قول لحم واخلو غنم ګډ چیلې مرابل د ګډو چیلو د تړلو دی رګوز د ګډو چیلو ملاسته ته وایي ګروپ د وخان ملاسته ده ګروپ د وخان ملاسته هغه ته مبارک وایي او رګوز د ګډو چیلو نو مرابل ورته وایي. خلاصه شو خبره وصلى الكلماني کی وغیرہ کی پورے ماٹو تمثیل میں نے دیکھا منی صدوی محل صدی اسباب صدی مزی صدوی محل صدی اسباب صدی ذات ذکر ودی صدوی محل صدی سبب صدی دا ټول خبر ما ویلي درته نو دا وصلى ابو موسى رضي الله عنه موسى اشعري في دار البريد ودار البريد بل صدوی ماتا ہوا دادا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کے اغدا نظام ہوتا ہے دڑاک سسٹم ہے وزن دا مخی دا سسٹم نو مخی بے خطور کم یو سڑی کو بس ریتا ہو دیر اگرانا مطلب حضور پاک زمانہ نو بیا کہ حلقہ سلطنت اسلامی خور جو دڑاک سسٹم ہے وزن سمت کر تو مثال دار دلتا 50 صدا کے یو خور جوڑ کم دڑاک دفع اگر کے مسئلے ناس تو ساوے بوسالو کوفیا اس بلے جوڑ کپا نارگمان کی مثال بتاؤ بلے جوڑ کا شفقت بلے جوڑ کا پیخاور کی نورانی دینا مسئلے لار چاہتا دیتا
هر کلی کې یو دې نه مسالې راځي خدای ته نو دې خاتونه به یو نو په چا ساده کې به د موضوع خاتونه راوښتل واپس وړه او چې هغه چا خدای ته یو نو د چا ته دې غډاګي باغ جدا کړ نو د شپ قدر نه ګمان په خبر به یو کس خبر کړ هغه به یو نه ګمان او د نوخار او د مردان به بل ډول نو چې هغه یو نه ګمان تا او التقبل دار البرید غډاګي کون ناغله به ورکړ ناغله به هغه نه به بیا دا چا صدې او د دې علاقو خاتون روان نشته بیا واپس پراته هغه بیا کړل نو شپ قدر به بل ډول ورکړ ویږي او د پیښور به بل ډول ورکړ نو زه په دې پوینټونه وته وای زینو کې ولا دار البرید پروګرام د راګي کورونه هغه کې مستقل راګي پروګرام د روزانه بدل ایثار وکړه راځي کې بیا نو ګور اسول ابو موسی په دار البرید فقور د راګي کې مونږ ذکر دي والسرقين والبريه الى جنبه يوم نيرانو لکه چې کوم د اصل اوخي وسره اصل اوخه مداغي بول کوي دا نيران میکړي او بریه صحرا ته وای د اخوا کې و نو چا ورته دي دار البرید کې ولې کې د صحرا کې ولې نه کې وی ها هنا وصل سواء داو صحرا برابر و د امام بخاری مقصد سره د دار البرید کې په وخت تړلې نو هغه خبره ده مزیاد کوي معلومه کې دا چې اموال د حیواناتو سدي واحد امام بخاری کې راځي صحرا کې نه کې ویګا یو ځای برابر ده مولانا صاحب ډېر کمزور دي ته چې نه ډېر کمزور او ذوق من وجوه یو خدای دا اذا کوم ځای کې مونږ کوي نو سمانه چې د بورو د پاسه اخو یې سیرګین علاقه به وایي دا خو نه دی چې د بورو د پاسه ورته او د غایب د پاسه ورته او دا صاحب او د اسمان د پاسه ورته سوال نه پیدا کیږي سړی ابو موسی دی ابو موسی هغه صحابي چې متیاز په شیشه کې کوي ابو موسی کوم صحابي دی وایا متیاز په شیشه کې کوي چې نری صاحب کې وړيږي عائشہ ویله ته موږ له پرې مو ته خبره هغه صحابه چې رسول الله مبارک په تربیت کې لري شي او هغه پیغمبر چې هغه په پیاد وګړه نه خوړل او صحابه ته ویل چې مجلس دراته پیاد وګړه استعمال هغه پیغمبر کې د جمعې پر ورځ فرض په ورځ کې ورته او لاندې او هغه پیغمبر چې هغه قطعه شطر ایمان دی هغه پیغمبر په تربیت کې لوي شي ویلي ورته نه پاسه مسته عجیب خبره دا به یو خبره دیم دالي ته وینا ایران د پاسه نه کې ایران خوا کې دی په بیا نه جسپی نه جس د پاسه څو کې نو جامع ثابته قطع نظر د تجاسات نه تمام ظاهر پر لیکن مستقلا تبع دي کنه جواب راځي وای خدا نے جواب راځي کنه تمام مستقلا دي کنه مجبوری کوي کنه کوي جامع شنار خړای کوي کنه کوي جامع خرابای کنه دا مستقلا تبع کو نه دا نجاست نه مستقلا تبع دي په پاسه باندې درېما خبره سره درېما دا مولانا صاحب کتاب هغه دی چې موږ ټول چې کوم دی باندې سب کلاس دی دا دار البرید چې کوم دی به نو نه وړه کوم دی به وځي کې دا کوم دی به آرام کاو نو هغه دی چې خوب کوي نو څه زمانہ بین د پاسه وړه په بین د پاسه وسمه په خوا د په دې وخت کې مولانا ما ته یاد کی تاسو ته باندې یو واټه کوټه وو یو خو به ساري ترلې ور خو باندې خلک الله شاهد دې ماته یې وګړه کوټه په ودا سره د سره ورتي وګړه کوټه میاس کې باور لګېدل یو طرف درسو صاحب شو واګانې مې چې په پاپا په څه دا تاسو دا واګانې څوډي باندې پرته دا یو متیا دی نو جام تا بلې را نه پروتو دته مې مونږ ورته معنا یاد راوړي چې کوم دې دا د ملاس ته مختص کړي دي په دار البرید کې او خوراک ته مختص کړي دي په دار البرید کې او میلمانو سره راځي انت کې ناس دې کې دار البرید کې او کوم دې ګونه بیا لې راځي هغه دې مراد راځي باندې نه پوښتنه په خبره بلا وجه اندر ته وې مده اداره استدلال باندې غلطي کو دا کې صرف او خان او باسو لټي د اصل د بي باندې لحم طاهر دې موږ متفقو ده دیو لیکن دا په بغیر او بخروبه خود بس او بیان او حمایت مستقبل الداري اموال نجسي
Aku mayu kalun ni leh mayu kalun ni raka jawab. Sirip और सिर्फ आसमान दे डाल मुड़े और पकुर डाल मुड़े नबी अस्ता खबर बताओ मालूम कि खैर हम मायू का वाला होदी लेकिन देखिए से इस्तेमाल कर लिया है बेकार हमरे में इस्तेमाल कर ली बहुत पसंद तरह का पमा हो जवाब नमा कोई किता इस्तेदलाल देख का जरूर है بعيدا لشان صحابينا او دعاقلنا جدا أبولو او دغاينو دفاسل منزقي اگر صحابہ کی حضور پاک پاجولے کی تربیت حاصل کرے نمبر 1 نمبر 2 نجاست نفسی نجس مستخدر تبع دین کوئی گئے نمبر 3 جامع خار گئے نمبر 4 ما بھی اغلین مراد دار البرید کی رفل بلاستر پارا مختص کی مساعدہ کوٹے میں در نمبر 5 पे सो हुए अदब अल-इस्तिदलाल की जिसे पप्पू खाओ आसमान ने डाल बुड़ी नदा जवाब का मतलब है और पसे जमाना से وبه قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال قتل اناس من عرن او عرينه فاشتروا يدري دعوك المسرور عرينه يوم فكذا بني قبيله وسلم عليه الشعب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم موافق شب مدینہ منورہ یا مرد جوا کی مبتلا جو ریڈیو پڑھ سے لے خبیث توجہ فامرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها وأدبارها فانطلقوا فلما سحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه واله وسلم دلیل کہ ابل الابوال اسکری ما سے جواب دیتا کرے میدا محمول پر تداوی او پر علاج یعنی دا محکمه حکمو محمول لپتداوی اور علاج بالمحرم کی ما تفصیل سارا خبر پتر میں لگی کرو لین جواب سے کھڑے یشرب من ابوالها والبانها دیکھے وہ بالکل دیکھے متاسبہ کما بل روایت کی یشرب من البانها وابوالها اگے کہ البان مخیر ابوال رستو میں دباب بچانا لے دا علقتها ابنا وما انباردا سقيتها مداتبكم يشرب من البانها واسمدوا من ابوالها وذكرنا غير خبردار في محمول فتداوي باندې او په علاج باندې خير وخلاص دور پسې فلما صعد استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه दादा मायो दलील और मुत्तaq ने लेकिन दलील मेरे तस्वीरों में कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाए وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين فكرتون نجسنا ربنا الله تبين قدرت نخل او دم نجس وما يجي إلى جبر النجس او كان ظاهرنا او برسي ما قبل الله قدرت بدون قدرت याद है ना सवाल बल्ले के बल मेरा तस्वीर फजाले ग्रामा रसूल नबी रसूल ने सब कुछ शो द अबवालो द एबेलो नसवई द सवालना नसवई बिस्वल ला तस्वलु في مبارك الإبل أو صلوا في أعقان الغنم يعني كلامي نقدر شيء تيجي شيء متيادة كي هذا أخر بمبكي نما يبيجا تنجس كان يعني هو كنا أضو دلائل من الطويل ظهر بسيشة هذا ساعة من فيديو كذا يعين ما غنم أوضح كيف ظهر بسيشة معنا فلما زحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا पहला किसास न दे पर शाफी से बोला किसास तो याद दे किसास के दावत मुद्दई शर्त बके निश्ता किसास के गवाह शर्त बके निश्ता किसास के मुद्दई के वारिसान तवसुल हक़ जना के रब के निश्ता दा जज़ा मुत्ताउ तरीक إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. داخل متاع الطريق وذجابته أو كتب الله في بريك القرآن بليني كتب يسترق في صلاة المندل ومحمول فما قبل حرمة مسلمان جابت ولا ناسه وألقوا في الحرة يستسقون ولا يسقون قال أبو قلادة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. بمرابط الغنم كذا چويدا بولي سدي لكوايا فايد مناطق تو پرداسه کې ګړګړه چلے چې بول کوي هغه ټیټه شي لږه دی تاسو یې کنه دي دا نه چې بولې کوي او پیغمبر بسینګه دا بولو په هغه پیغمبر چې وګي پیاز نه ځان ساتي دا بول په دې کې تاسو دا وکي او کله فرض طاهر شي مستحضر تقرانی پر کوی دي جامع په ساتي او مولانا ما سره په حدیث موجود دي چې صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعطان بالفرق ولګي کوم مقبول صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل معویل کو مجمع اوسط طبرانی کے بخاری مفتی میں ذکر ہے صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان ذکر کړه چې لټی شي زین کو خو بشات ابو زید معلومی راځي نجس ته نو حدیث ته نیمګړی راوړی دی پر پسې ښه باب ما يقع من النجاسات في السمن والعري نجس بهږي الکما خبر کړي نو مولانا صاحب کړي یادي بیا ورته فکرا پدید داوود ظاهری باندې او یا هر ما یشی موجود نجاست نجس کېږي یاد نه خبر برابر خبر متقن کو امیر مذاکی میں او روانی جاری ذکر کی قلیل ذکر کثیر دی تغییر او صاحب مراد ذکر نه راغله چې کیو دو شرط پکې ویو دا چې سیلان پکې او نیت پکې او یواز داوود ظاهری قول نو پرې سرق وزرا سعید ابن مسیب مو عبد الرحمن ابن ابي ليلى عائشة صديقة أبقى الصحابة عبد الله بن مسعود هذا كمان أطفال خبر يا عبد الله بن مسعود عائشة صديقة سعيد بن مسيب عبد الرحمن بن أبي ليلى يوم قول مالك أو مالك بالقول فتغير أحد الأوصاف راشي تبيع بنجس شيء أو تغير أحد الأوصاف تيرا غير نجس كيجي أو تقدم مستدل سمولانا سے دتوحاوی مستدل او پداری پوچھنے کے الا ما غلبا وعنو اولیہو آلونہو ما جواب کر کے پاگے کے رشدین ابن سعد راوی دیو ضعیف نے او زمونگا او دا احمد او دا امام شافی پنی ما یتلیل ووقود نجاست نجس کیگی اگر تغییر دیو دوسا پولی ناکل او ما کثیر نجس کیگی عرب نجس کیگی تغییر دا حد الاوصاف راشی یا دا شافی او دا احمد پرید باندے قلتین و نکام کی بھی نانا قلیل دی او جا قلتین و دور دیا غینا جاتی کسیر او دا من پرید باندے او قول دا عشرہ فی عشرہ بل سمانیہ فی سمانیہ میں دا سوک سلیمان جو جانی امام محمد نتبور بغیر کا مسجدی حالا ناقدر کچ کو ردن ناقدر جرا عودا جنگلی بار بسیرا ودا قول فقاہو لکلے دے خوری کمزور دے دویم قول دا علم دلہ بہی لیتے بار کردر ہے کہ راوچ پدیو دے کہ نجاست و مردے نو مورد مدے کرسیگی مدار قلیب شو کلرسیگی کسیر شو دریم قول میں سوینو کہ پار حرکت دیو جانب بلکہ حرکت را دی یاد لے جو چپنا حرکت نصوب کی حرکت دے اختصار معتبر کرخیوی او صاحب دا محیط بھی حرکت دا وضو سوک حرکت دا ید وضو یوشی او مالی رہتا جی مرکڑے وا حرکت دا وضو لا یاد کرنا دے او مولانا زمان دلائل اغو دلتا مصر روان دی کہ لا یقولن احدکم فی الماء الدائم یاد
شي پکې پرېږدي نو خبيث او درې مې سره ویلو طهور وینا احدکم اذا ولغ فيه القلب طهور نه معلومه کې شي پلي د حالات کې سپي جوړه کې نو تغیر د اوصاف نه راځي او بل مې سره ویلو فاليو هرې هو اذا شرب القلب فينا احدكم فليهرق مسلم کې مې ویلو وفي روايه فارقه دلیل د نجاست بل د اون فراشي ولا د مګي والا راځي مګي والا مګ ټول دی والا حالات تغیر د اوصاف نه راځي بل مې سره ویلو اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يحمسن يدكم وهم دي نو ویندل دغه مستحب شو حکم متيقن ویندل واجب او د ځنګي قسم هم کړي ولا حضرت عمر چې دم پیږي پرې یاد دي کنه دا په زبر دلای او نبی دلایل سری پیر مداري والا ما جوابونه کړی قلتين والا ما ویل شرط کې مستراب دي مدن کې قلتين او ثلاثن 40 دلوت 40 غربت 40 قلتن او دا مې ویل چې په معنا صدا ماش مانګي مټکي کو هر کو پړې یاد راکنه دی وای خدایا كيف الوصول الى سعاد ودونها كيف الوصول الى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حدوف الرجل حافية ومالي مركب الرجل حافية ومالي مركب والكف صفر بس كوالك الرجل حافية ومالي مركب والكف صفر يا ولد صوتي يا وديا أول طريق مقبول بالكل جزاك الله بركة ينام في ولا بركة كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال مراد النبرون سرني ودونها قلل الجبال ودونهن حدوف الكف الرجل حافية ومالي مركب والكف صفر سكولك والطريق مخوف لا رمض يردا صدق لي معنا من وذن تذوق فسجف الإسلام جبل كما وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يعد مطعم ولك سرد العرشو وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون شاطر تميلان بما لقيتا يعني ذكرنا وهكذا وما يمكن أن تغيير كل شيء نجاسة याद रखना कतनी पछे बाहर आ गए तो बिया बखाली न वे या बनम दमा बाकी हुई और सैलान और रियत रवि और याना बनम दमा बाकी सैलान और रियत तपकियो नदा के तवाहिर जो मतवाहिर ने लगाओ पुष्टान वचे मेरे पाने वचे मिटारो भी बोले और बनम दमा बाकी नु तकशीन किया होता है नबी खाली तवाहिर खुदी मतवाहिर ने नहीं ताकि खबर मां के लिए وقال حماد لا باس به شرمته تدر مردار پانا پکې پر لږه مزمن پریدم نه پریدای بڑا پوښه وقال ذوي في عظام الموتى بارو دمړي کې نحو ذل كذاتي وغيره او غير ذاتنا لقبل شيء دخلوا الى اصل کې وسوي ليس حكم لما ناسب زمون پرېز کا نجاست په ظاهر دي غیر معقول الله مړو کې کا نجاست په نو زده لگا ظاهر او کا خړو کې جسم سني او کا نجاست پکې وو بیا نجاست زمون پرېز باندې او د شافعي سے پرېز مطلقاً نجاس الګارو په حکم درته وي زمون پرېز سره جب نجاست په وو نجاس
او که نجاست پنو ظاهر شافعی سے پریدا مطلقا نجس او مالک سے سوی امورا اغوی دا مذبوح ظاهر دی دا غیر مذبوح نجس مذبوح دا معنی دا چی معقول اللحم بی که خادم علال کن وردو کی پاش او که غیر مالال کن وردو کی پاش او که غیر مذبوح دنو غیر ولی بیا نجس کیوں دا مسئلہ ہوا ہے دا من پالید کردو کی دا سدی دا که نجاست بینه و ظاهر دی که وہ نجس شافعی سے سوی مطلقا نجس مالک سوی مذبوح تو معقول لحوی که غیر معقول ظاهر دی او غیر مذبوح که هر یوی نجس وہ دی سوی وقال الزهری دا تاریخ امام بخاری دوارو دینوں کے بارو پر موتا کے لکا اتی و غیر اتی نا مراد بغیر معقول اللحم کما او غیرہی نا معقول اللحم کیا بدوارا غیر معقول اللحم کما ادرکت ناسا من سلف العلماء ينتشبتون بها گمن بیت لگا والا پدے تاکی داڑو کنا بے گمن جوڑا والا جی گمن جوڑا ہے نو کوڑ سر کے راکائی کیا نا تیرو کیوں مانڈی مسر کے راکائی ويدهنون في هاتين بفكيش والبصر بيرات لا يرون فيه بأسا ندارت شبشابي سيفان دين مجالكا او مالك ويدا بدل مذبوح خلق لكي المذبوح قيد نشتا وذا كومن سے جوڑا شد ہے پاکر کری نجاست في دين وقال ابن سيرين محمد ابن سيرين ابراهيم بن خيلان تعليقات دي لا باس بتجارة العاد دخل كير بكيزا غير التجارة خدا رسيسيري کے حلالي كان حلال جگہ پوری میں سوچنا تو بات ہے ولی تجارت دن ہم ایسا پار کری او پار کری اور مسیحا وبه قال حدثنا اسماعیل کا وستنے مسئلہ کے علم کے امام سے مذہب کا خیال نہیں اور پر مبادہ کے مالک سے بقیہ دے نہ مجتہد نے پر مسیحا وبه قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس الاسبهي قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ألقوها من غرض بينامك وما حولها مجدا وكلوا سمنكم وسمع بخاري زوي او ایک جامدی او که سیال بھی زوی جامد بھی او که سیال بھی او غرضوا ولی تغییر توصاف بین دے روسا امام بخاری داو دسوین لیم نا خبر تغییر توصاف و ندا قلیل دی بڑی لگ دی نجس دی تما حدیث و روایت میمونی بابو داود کی دو حوالہ لکو تب میمونی روایت تیغم میمونی بیوم احمل کی نغوات ورتکیرا مطلق محمولو پر مقیدوان دے بختان ابو داود کی شتوے کورا میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے ابو داود کی زمائی ان کان جاودا فالقوا وما قولها سبے ہوئی وہ ہے مسئلہ حدیث ان کان جاودا فالقوا وما قولها وان کان مائرا فلا تقربوه ان كان جامدا منطق حديث فالقوها ما حولها مغم مرضوا ما حولنا مغم مرضوا وان كان مائعا او مائع لي فلا تقربوه بالکل ځان کې ما ورو ورو بیا د پرسېدلې نو په وګور دا په خپل خلاص دې نه کوي ونه او بیا کوي القوها ما حولها دا بیرې په خبر یاره کوي کنه زمان مستدر بستان ہے دیوی القوها ما حولها وکلوا سمنکم بڑی موی خورے لکہ تغییر دوصاف بندر آگلی میدان دل میں سکنوانے کرے او بیا بڑو عرض کی واقعی کہ تغییر دوصاف اور آگلی نجس جو کنولا بجا نجس دلی بنا دمالک و تغییر دا حضر دوصاف و بعدمی تغییر یا تشکر بنا دا نجس منصوبے بدعات تدین جامد مرادی سدی مرادی قرینہ کی سد برگس گیا جو قرینہ ممدنہ میں منی روایت ابو داود کی لیما قرینہ لا ما حول لفظ ما حول کیا ہے دیوچی او جلام دوی سیال رٹولے ما حول مگر جب وڑو کی فریوزی رشتہ ہوا ایسا ناکو پر نوبنہ ہوئی کرنا رول ما حول نا مگر خیال دا اوی کے وڑو کے پریوانت پہ وقلاس کے درما او باغذے پپڑا شم جنور گوڑی پلیت نشی دا سنگا مگر شاپی سے
دې په خپل ځان ته وایي چې غوړي پلي دي دې لږ ځای کې په کروزه ما چې دا ماحول خیر دا وګورئ او چې نور غوړي پلي واه ټول ماحول دې نو د دې دا اوصاف نه لري راغلي بیا رسول الله مبارک فرمایي چې ماحول ټول دی دا په کوم صورت محمول الى ما حول هوايا فوجو کې ماحول دی ولکه ټول ماحول دی او د میمونه روایت ده ورپسې ځه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قارة سقطت في سبن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه وقال بعض حدثنا مالك قال أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل كلب يبلغه المسلم في سبيل الله إذا مشي باقي مسلمان الله فلا لك يكون ببلادهم يوم القيامة هيئتها دنيا كسينك وأغسي دردين دربانك إذ أغوط عينك بنيدا والشر أقسمي تفجر دما ورزبي وبيننا اللون لون الدم والعرف أو بوي لجاوي لك دمشقوبة مثل دمشقوب إمام بخاري مقصد دي نسري كتغير أوصاف لدخل جعل دخل دنیا کې وصف جدا او نجاسه وا او په آخرت کې وصف جدا دي موږ خوشبوئی به کې نه ظاهر امام بخاری غرض سره مولانا سے وایي چې جاره اعتبار تغییر او صاحب نو دا په اړه د استدلال دی دا د یوم القبر پر هیڅ آخرت کې د نجاسه او د طهارت ستاره آخرت کې د نجاسه او د طهارت ستاره او مولانا بعد تفلم تو اور کی بھی ہدایت اور میرے جو کا اذا نجاست ته وګورئ نو بیا په کار مو کې وګورئ انته سمې کړی دا ورپسې ځه باب البول في الماء الدائم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول نحن الاخرون السابقون وبإسناده قال لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه مطلب دا وی چې ابو هريره شاګرد دې حضرت عبد الرحمن بن هرمز الاعرج ودي عبد الرحمن بن هرمز الاعرج بغیر د مصنفات حدیث در پر خدا حدیث د مخکې وي نحن الآخرون السابقون دا د پیغمبر او د امت په مرتبه نو د میراث ضرور او په دغه سند باندې قال ابو اليمان وي وهم عبد الرحمن بن محمد عن ابي هريره لا يقولن احدكم في الماء الدائم دائم همیشه ونانی الذي لا يجري بدل ثم يغتسل فيه ثم يستبرع به يجري من غنا لا بمن بعيد يا لا بمن بعيد لا جنبك هذا ما دليله ناخذ هذه تغيير الاوصاف ونذر عليه ويمنع ثم يجي ذاك اعتبار تغيير الاوصاف وقال الجماعه كثير لو كان وانظر دلائل توصيل ما ويبيع من التأويل والفسيشة باب إذا وقع مولانا سيبا مناسبت سشو نمخ كده نجاسات وذكر ندرتو کڑو کی پتی باتیں دس پشولی سے کنا دا ہلدی کو منظر او دس دیوانی پلیتی کی کنا او مردانی پانا پکی اردی کی پلیتی کی کنا او دا سی زور دا ویلاغی تیسو اس دا تی خبر کئی چی دا جامعی نجاسات ذکر کئی سا ذکر کئی دسیا بعض ذکر اپنے اختلاف ہوا تمالک سے پلیس طہارت دسیا و شرط صحت صلات نہیں فنجست تو مقوم سے سمجھ ہوئی وای مسرا تمالک پلیس باندې طهارت د سیاق د نجاست نه ليس من شروط الصلاه ونجست ثوب باندې مسجد او اي مسألة سوي جنا طهارت د ثوب شرط د شروط او صحت د صلات ونجست لشيء بالكل شيء قال بقى ممكن
نجاسة غليظة وخفيفة. درهم نجكني غليظة غير معقولة، أو درهم نجزياتي معقولة، درهم الخبر على شيشان، أو خفيف كي ربع على صوبه، وربع على كل صوبنا. فكم ده نجاسة ده آخر موضع، لكن فلسطوني نجاسة ده نده لسطوني ربع. فبيسا نجاسة ده بيسير ربع كما خير كذا، ده ربع معقولة. او ضرب النسيات ما معقول نه یا د بل شي نو سمون پنځ باندې سجو طهارت نجاست نه د صوبې شرط شروط او صحت صلات او بل نجاسه مونږ ځکه او پنځ د امام مالک شرط دی او مدعي سوی او امام بخاری دا امر کړی دی هغه وی د ابتداء په شرط او د بقاء په شرط نه سمعت لو ابتداء صوبه نجاسه مونږ بګینه ځکه او ابتداء طاهره وا او په دې میاس کې په نجاست راو ورده دا بقاء نجاسه شوا پروانشتا ورانا یاد ولې چې کنه دا اوزاعي څنګه مسر څنګه مدرب شو امام بخاری فرمایي دي چې ابتداء شرط شروط او صحت دي طهارت د صوبې د نجاست نه پر اول نجاسه موجود پکې نه سي کې بقاء نشتا په میاس کې بیا نجاسه شوا پروانشتا دا څور پسې شاه باب اذا وقع على ظهر المصلي فشاد المصلي قدر او جيبه قدر نمرات یا نجاست دی بیا خو یو خبره شوه یا مستحضر طبعا الکه مستحضر طبعا کې فرض اشکال نشته او جیبت یا مردار لم تفسد عليه صلاته امام بخاری میں اعلان کړ چې مولانا او ذالکا دغه پمیاس یو ورته د ابتداء صوبه پاکو بقاء نجاسه شوه قال نومر اذا راى في ثوبه دما او دی مسلم وضعه لريدي ومدى في صلاته کته دا خو مالک مذهب شو نه دا د اوزاعي مذهب شو سمجھتا چې په میاس کې وینولې د مخکې وړاندې څنګه دا کړی یا د دې وینې مقدار نه دی معلوم کړ دا نه کړه د رحمت نه کړه دا وضع دا یو وضعه په دلیل دی ونو په دلیل کې یا په بل شي دا نه کړه ورپسې جا قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا وقال ابن المسيب تاريخ امام بخاري الشعبي عن الشعبي سعيد بن المسيب اذا صلى في ثوبه دم او جنابه او لغير القبلة او تيمم يا تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد اذا صلى في ثوبه دم دري مقدار ندي معلوم دري مقدار مقدار الروايه يلقي جنابه اثر جنابه دم مقدار لكن يا غير القبلة توقي غير اذا كنا وغير القبلة توقي ورسو تفضل لي متشابه چې د غیر د قبلې ته هغه تحریف بل کړی دا وریر د فکر وته نه لګي او تیمم یو مونږ یو کا او وخت باقی دی او مونږ یو څه نه دوباره نه کیلای بل د کډو کوته ورپسې شاه وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عائشه الذين تبع غيرها ولا سعيد بن مسيب ولا الشعبي والتابعين وشوجة وذا قليل بنا وشابه عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون ان عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ساجد قال وحدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم حدثه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي عند البيت. بيت الله واجب ابو جهل وابو الغريب اصحاب ابو جهل جلوس الحجازين قال بعضهم ابو جهل لبعض الله ايكم صبرت لك بصلاه جزور بني فلان صلاه پیروان معنا فکر يعني کنه او جزور د خان تعالى زید بن فلان چې کیږي د الله محمد صلی الله علیه وسلم سجدا فبرز اشهر القوم سبيرد القوم شعب النبي معاذ وجاء به ونظر انتظار حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره بين كتفيه وانا انظر ما نظرت ولا اغني شيئا سبيدا وطنك ورسول الله منصوب اليك لو كان اگر كما منع القوم منع القوم كما مشكي قال فجعلوا شروش يضحك الخندل ويحيل بعضهم اواقع كذا البعض الذي فبعض له خندانا او عليه ساجد لا يرفع رأسه سرنا فردا
حتى جاءت فاطمة نبي الله صلى الشام مبارك عليه السلام ورفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش خير يوم أدريك هذا مسقط شدع فبي إذ دعا عليهم وبيت فترة إذ عمل خاكل بيت الله بالمستجابة ثم سمى اللهم عليك بوجاه العلاء ضرر فرد بنساء وعليك بعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد قد أنست أمية بن خلف وقيم بن معيطة وعبد السابعة لعمر بن الوليد ولم يحفظ قرابين يرد هو الذي نفسي به لقد رأيت الذين عبد رسولهم سرعاء لو رفعت فقليل في قليل بدل الذي سوي ولذلك في غفر مبارك جامعة إذا أنفاك وبقى أنسى شوى نجسة نويدا خير وقال استثناء ولألتي في رسول الله ورسول جائزة ظاهر متبادل سري تقول ظاهر متعلق النبي ساجد لا يفعل حتى جاءت فاطمة فتورحت حتى ورفع رأسه ثم قال اللهم عليك به ورجل جلك کوئی خبر تو گمون تے جاری سے تے وستا نہیں سب مبارک کی پورتا کا ہے مسلمات لے جواب دو کبھی فرض بفر روایت کی راوی کی مدے جاری فلما فرغ بالكلام فلما فرغ مداخل يقرأ هم معناته يوضع فرغ من سجده إذا سرعه جب کہ فرغ ہے تو سمانا کو فرغ میں نا سجدتی تعارض مطلب جدا کدی کوئی جلسہ جو فرغ سو سمنا او کتبه چې موږ اخلاص کړو پیغمبر مورا پته دې چې دا ما بشا څه شي هغه د فاطمه او د خدا پته نه و چې نجاست کړو دې څه شي چې دا ما بشا کړی نجاست کې غیر نجاست او بشا کړو ته فاطمه ته باندې نه پته لګیږي الله صاحب استدلال تاب نشو دې لري خبره معلومه شي او د کافرانو باندې وضوح پاک یو مظلومیت د نبی اسلام یو پیغمبر مبارک خیری کړی او بل څه معلومه شو قبولیت د خیر او ورکل قبول شي ویلي ډیر کله بس الله او بل خیره کافرانو باندې دا کول شي دا څه څه معنا نه باب القسام والمقاطعه في الفرق ذكر به مولانا سيف نضع عند الكل نجسة وذات ومقاطعة الكل نجسة وذات طبعاً نمخي نجاسات وذات مستقدرات التبعية ذكر به فرضا للباب لم تفعل ذرات الإسان وقال عروة عن المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السياق ذا نجاسات سرى ذات سبتني لك لا مستقدرات التبعية نجاسة بإخبار ذلك لا تجامعنا للساطة جامع بين الملكين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنقض النبي صلى الله عليه وسلم إخراج كي بندو كنبي السلام يخراج كنقاما لا مرينا كنوباس إلا وقعت في كف رجل منهم صحابه تناسلني فدلك بها وجهه وجلده مسترمن به وقمح بين دون من يود رسول الله رجعنا كما استعد الكافر الجلال في درجة المكبه في مرغري دون احترام في خبر دي سرنا بيشكا كري او جلال الدنيا بمخ وبصر من راكاي دين طهارت معلوم شو اگر کہ پیغمبر مبارک پر وقت نور قیاس من کا ہما بھی کہ فضلان تو ہندی راجہ تو ولیکن بیان کے مطلب یہ کر کنو مونتے دون معلوموں کے دور ہم نجس نہیں الصحابه بنا معلومه شو والبسيشة وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال مسح النبي صلى الله عليه واله وسلم في ثوبه قال ابو عبد الله ثم له ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم جمعة في مسوبتنا وذلك سفيان الثوري مراد شابه باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكرين مولانا مالك خبر کړي په استاد وي ما وی نبی بخاری نبی یا مسکری یا بغیر مسکری که مسکرو نجس دي وضوء به بالکل جائز ده که غیر مسکرو بیا بخاری نبی یا مطبوخ یا غیر مطبوخ که مطبوخ مولانا نجس ندي خود حدث به جائز نه به اتفاق او غیر مطبوخ بیا بخاری نبی یا بحر وراغلی یا غلی راغلی غنا وراغلی بالاتفاق بوضوء جائز تقوبی لنا وقتی او بحر وراغلی بیا بخاری نوی یا بحر وشدید یا رقیقا
तो शदीद और बिन इत्तेफाक भी वुज़ू जायज़ न दे और रक़ीक़ और इख्तिलाफ दे पके इमाम से कोई जायज़ से आई मसला सवई न दे जायज़ लेकिन इमाम से तस्बल कौल न रुजू करे तस्बल अपना और मैदा वाले लका फइल्ला तजिदु माअन फतयम्ममु नफुस का कल वाला निका लक शदीद ला नफुस का तो बनवी बल्कि जबरदस्त है तगीर दे और तौसाफ पे वगैरह राखी क्या जब निकल हो तो ले आप नबी उसका कुनुम दो वो बाकी न है न बस आओ तबीर और ज़ब्त ने न बस इख्तिलाफ माना तवील पूरा और फसेशा वगैरह हो अल हसन मकरूह तहरीम अबू आलिया रफीला ताबीरी قال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن ذو عطاوي احب وان التيمم جائز بالكل والفسيشا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام الحرام يمسك به ودسكه او نبي مقدمه لشراب ولا صدق مقدمه نندو من المقدمه تبعي مستقيا باب غسل المرأة أباك اعتراضي تبينا لور دبلار नहीं दे शिकना ता اعتراضي تبينا नजसा दा और दाबीना बदल के रसो में उन फॉर्म दे के दा का तोड़ दो पर शर्त है लूर इतनी शिकना ता اعتراضي बात है हां باب غسل المرأة أباك عن وجهه وقال أبو العالية الإمسح على رجليتي الإمام تدافع في يجر بالكسر امسحوا على رجل لما فقفا مسحوا के मरीद मसला जोर पे ओके पक्का जोर के मरीद ला तो जे जोर कहीं ना चाहता वो आप पर लूट होता है तो लूट पे ला कोई वही शिकाना नवीन हम दे देनिश तदे मुनासबत शजावा وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه من مدينة المنورة أصوات من سهل نخلقه أو يدوب من زمان ودسعت أو كسر أبو حازم إلى حديث بخير بأي شيء مسجد إلى شهودنا من النبي السلام فقال ما بين أحد البقية أحد أعلم به منه كان علي يجيب بكرسه ولا المعنى فليك وهو به أو فاطمة تحصل على وجه الدم مناسبة الدماغ وكذا حصل كل كيف صدر شبه وشيء لدخل تكسو إن سماج بيجي يوم العلاج غير سماج بيجي فدخل في رأي حوضا دريم سماج بيجي فضل الكارنا زخم يدريشي أو سلورم سر بلا من ذلك والبسيشة باب السواك مناسبة بيت الواضح عن السواك أو دس فضائل كده أو معنى السواك لغوي اصطلاحي أو كيفية أو فضائل بيت البيت دوباره دون لي ولي مجرد بيوما دور بسيطة جبلي وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم بت عند النبي صلى الله عليه وسلم استناد مقامنا مغلسنا دل ولسنا أو سواك ما يتسوق به من العود جمع سوق راضي ومعنى الاستياق راضي مسواك مغل سوق وطويل کی مساوی کا کوئی تمام الرشید و ظهارون نے دل کرے او میں مقدار داری کو دینے والا وما او دلیل نہ زیادہ و من کول شيء او کیفیت میں تدخل الاستاذ سیدی او میں ویا فیدی دی پدی امن در طویل صرف یہ اور رپورٹ اختلاف پکے غدا اذا سنن الوضوء نظر سنن دا ولا نہ نشا سے بھی ندا تفصیلا ہم بے پدی خط چې کله چا نه د خروج د درنی نو مستحب ده چې سواک ومني ابن الحمام په دې ځای یې اخلي یو دغه او کومه د نه د خروج د درنی بیا نه وي او د سره سنت موکده او د سره سنت موکده او د باندې سره کومه د نه د خروج د درنی نو سنت زائده مستحب شته او د تدبیر په مسله چې کوم ځای کې راځي چې عند الصلاه السواك عند الصلاة أما بعند القرب كفارة كشيء بيجا معنا فكمان تسأله مجيب عند الذي أو قودس كي وده الصلاة عند شو ما بعندي ألف درهم بجيب كيو كبينك بس هو لا قاصد كنا लेकिन मैं मुमरतो किताब भी लूँगी मैं अम्बर मुबारक शारीर हकीकी का मुबय्यन याद रहेगा सबरा दौर बसेशा وبه قال حدثنا أبو الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله
وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه اذا قام من الليل يجوز مغرب يحرم مبارك بمسواك وبقي عند القيام من النوم ابقى في سواك آداب الخير بمسواك مشرب هذا الذي هذا بالمسواك مغل سدي لو كدوار بدنا المغل شيء او كبدي مغل بيالنا مغي بل سرت ولا جوكي وقال أخبرنا حدثنا صخر بن يويري عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراني حدثه آذان بخوف ولنا المنام بمسواك مغل بسواك البجار البلاد واخر بالاكبر ورملنا فنعمل السواك على الاصابع منهما قالوا بي كذا تكيني كذا أصغر وتنين ديو وقيل لي بخوف كذا جبريل ويكبر ودفعت إلى الأكبر منهما نقدوا مسواك لي ودنجاتي وما شاء الله ولك وشرفهما كما فعل أو يا كعبة تنقلنا ولا مرقوا لشيء ولا قال أبو عبد الله يتصلوا معي عن المبارك عن صابت عن نافع بن حديث المختار ذي أو قد من بات على الوضوء مساقي لكذا كي عجيب باب يرون أو تستدفع لكي وايا zaman zalfa ne kwama ko shi kan ba ku da ke biya wa sunna kada ya so ma ti amma da wasu ma da zama ko wasu ne sana ne ko fa da wasu rashi wa bi qala hadathana muhammad bin muqaddam qala akhbarana abdullah ibn mubarak mulani qala hadathana abdullah ibn mubarak wa fasisha wa qala عن سعد عن سفيان الثوري منصور بن معتمر الكوفي سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا من جاءك فتوضأ وضوءك للصلاة للمناسبة تمام ثم استجع على شقك الأيمن والمسائل يباسا يقول دقيقة وتسوق يوضا ووضوءك للصلاة وضوء اللغة من أي مرتب وضوء الاستلافي وبيعك في درس الناس يدريشو ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك تعالى إلى الله مراد ذلك تعالى أصبر الله لك جودة شفاء وإنما الله ترمى عبادة وفوضت أمري إليك كن قال بذلك أصبر ومن يقوم كرام سوء بارس الله وإيمان سرنا وباسا عبادت لك الشيطان وزجيناتنا وأجبت ظهري إليك شامتا فتحياك لك مالك نشاط تجاتي مبالغ انتباه بكنا الله فتحت من قولنا تمام بادر لك فتحقوم كنا وإنما أقاسنا أواتنا ونزي وقرأه ابن خالد رغبة بنا مفتاحنا الله وجانت لك كموجه رغبة يا مفتاحنا الله إليك لا مجال استيقانا أو زيد أخلاصي منك من عقابك إلا إليك منك من عقابك أخلاصي وحكانا مفتاحنا يا الله قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلته كما قال إيمان فإن لك مرفق ليلتك وأنت على الفتنة فكرة إيمان ليك هذا الكلام لا فائدة له تشكر كلمات بل يقول لا كل ذلك بين أقسام الأشواق وجعلوا الآخر ما تتكلم به ولك التسبيحات وغير بين آخر كذا وما قال فرددتها ما دور الذي النبي السلام إنما يبنيك يستاذ تدور من التكرار فلما بلغوا آمنت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلته قلت ورسولك الذي أرسلته قال لا تقل لا سموها ونبيك الذي أرسلته لا بعد حضراتنا مرمي رواية بمعنى موجود هذا في خبر مبارك نبيك الذي أرسلت به رسولك الذي أرسلته نبيك الذي أرسلته بمبارك لنا رواية بمعنى देखिए ना पैगंबर ना तो सिफत उन्हें साबित कर यो नबी का नबूवत और सरदाना और ये दावा को रसूल का जरिए सरदाना खुद बगे रमजान ना अगर के रसूल नबी भी बता तो नबी का पसंद है अगर के मतलब मुझे सेवा है वही के में अल्लाह तो सिफत है ये पैगंबर रसूल ये मुर्सल नबी के बाखबर वर्ग ना फुजत तब मकान मतलब आखिरी है तो पूरा किताब बातें में इशारा वजह मुंता के तो कब्जा के मुंतरजे देखा सभी मुंशी खातिमा ना करना हामिल भी खातिमे ने किताब से इशारा को और मौलाना जकरिया से रहमतुल्लाह अलैहि के साथ खातिमे से इशारा कर गई कि बोले मरेबा नज़र पर अहादीस मुबारक रजी बाबा अमल का बस